محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نننی درس کې به یو د دار ارقم خبره راځي او یو به د حبشي د هجرت خبره راځي او دارنګې د اهم شخصیاتو د اسلام د راوړو خبره که وخت مساعده وکړه ان شاء الله په هغې باندې به لږ رڼا واچوو. دار ارقم چې و نو دا په مکه کې د صفا د غونډۍ په خوا کې یو کور د ارقم ابن ارقم رضی الله تعالی عنه او دغه شخصیت ته چې بالکل په وړاندو کسانو کې دم ایمان نه وړی دی. کله چې د مشرکانو د طرف نه په نبی صلی الله علیه وسلم او دغه په ملګرو باندې د ځمکه تنګه شوه، هغوی په ښکاره باندې د شریعت او د دین دعوت نشو کولی، د هغې په احکامو عمل نشو کولی، نو د قرآن کریم د ښودنې دپاره او د الله تعالی عز وجل د آیاتونو او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم دپاره نبی صلی الله علیه وسلم دا کور مختص کو. په دې کې به مسلمانان را جمع کېده، نبی صلی الله علیه وسلم ورته د قرآن کریم چې کومه حصه به نازلېده هغه به اوروله، هغوی به یادوله او بیا به په خفیه طریقه باندې په مختلفو کورونو کې تقسیمېده او هغه قرآن به هغه خلکو ته رساوه او ویې به ورته. دا په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم د په ملګرو باندې ځای په ځای حملې به هم کېدې، خو بهرحال د دې کور په ذریعه باندې هغه ته یو څه نه څه تحفظ حاصل شو. اگر چې بیا به مشرکان نه قلاریده، یو ځل په یو داسې دره غوندې وه، یو تنګ ځای و، په هغې کې مسلمانان را جمع او پټې مونځ کو، نو د کفارو څه خلک وو هغوی پسې راله او جنګ یې ورسره شروع کړو، ردې بدې ویلې. بس بیا هم تنګ آمد به جنګ آمد چې ونه شوه، نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه اولنی شخصیت دی چې هغه یو کس چې دی نو ووهه او ګزار یې پرې وکړو، نو د هغې په نتیجه کې د هغې نه یینې روانې شوې. دا اولنۍ یینه ده چې د الله په لاره کې د یو دشمن نه بایدلې ده او سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغه بیولې ده. بهرحال د دې نه وروسته په مسلمانانو باندې د ځمکه بالکل تنګه شوه او دا ورځې چې په دې کې سورت زمر نازل شوی دل و چې نږدې عربو ته یو ملک دی د سمندر نه پورې طرف ته چې هغې ته حبشه وی او د هغې بادشاه دی اصحمه نومې دی، ډېر نیک سړی دی، په نجاشي مشهور دی او هغه عادل هم دی، په چا ظلم هم نه کوي او نه د هغه په خوا کې په چا ظلم کېږي. مسلمانانو ته وایي ستا هلته لاړ شئ. دا د رجب میاشت ازبرګه میاشت چې ورته موږ وایو د نبوت 5م کال دی. د مسلمانانو اولنۍ دسته چې ده نو دا هجرت کوي حبشې ته. په دې طریقه باندې هجرت کوي چې دا تقریبا 12 پکې کسان دي، سړي او 4 زنانه دي او مشري عثمان رضی الله تعالی عنه کوي او د هغې سره د هغه بیبي ده رقیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم به وایي فرمایل چې انهما اول بیت هاجر فی سبیل الله، دا وړاندی کورنۍ ده او کور دی چې د الله په لاره کې هجرت کړی دی پس د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام نه. نو دا کسان چې دي نو دوی د شپې په تیاره کې وواته چې څوک خبر پې نه شي او هغه یمبو ته دغه ته د جدې ته وواته، هلته چې دی نو د کشتو والا څه خبره وکړه، په 2 کشتو کې چې دی نو دوی حبشې ته ورسېده بالکل په امن باندې. قریش چې پویدو خبرېده په دوی پسې واته، نو بس دوی په امن باندې بالکل هلته رسېدلي وو. هلته چې کله دوی ورسېده نو دلته په مکه کې د الله عز وجل قدرتونو ته ګوره چې نبی صلی الله علیه وسلم به قرآن هم کلاو وي او مونځ به هم کلاو کوه، هغه ته چا څه نه شو ویلی. یو خو په شاه ابو طالب سي مضبوط ولاړو، بل دغه خاندان نو خلک خامخا په خاندان لاس نه شو چتولی، خو نور چاته مسلمانانو ته اجازت نه و. نو یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم په حرم کې دی او قرآن وایي او مونځ کوي او په هغې کې چې دی نو سورة النجم ووي. د سورة النجم داسې یو عجیب د صورت کې الله عز وجل داسې کمال یې خو چې کله سورة النجم ختم شو دا آیتونه وویلی شو
چې تاسو الله ته سجده وکئ واعبدوا د الله عبادت وکئ نو په دې ځای کې چې دا څومره مشرکانو هیڅ چا ځان ټینګ نه کړ نبی صلی الله علیه وسلم د خدای آیت ته سجده وکړه او چې څومره مشرکان هغوی هم سجده وکړه وروسته ځان ته وی چې دا مونږ څه کار وکړو دا خو مونږ یو قسم له محمد صلی الله علیه وسلم هغه چې سوی هغه ته مونږ یو قسم له ځان دغه کو مونږ ځان راو پرځو مونږ ومنل چې هغه سوی دا حق دی بیا د ځان ولا څه تاویل ماویل جوړ کړي وې نه دای زموږ د بوتانو صفت پکې کړو نو مونږ ځکه د سجده وکړه خدا خاصه خبره وا بهر حال دا خبر دا ډیره غټه خبره و چې مشرکانو سجده وکړه اگر چې روسته په پیمان او دغه نه انکار کو او بانی ولکته خدا خبره حبشه ته ورسېده نو الته چې کوم مهاجرین او هغه ته چرته غلط پیغام ورسېده وی چیرې د نبی صلی الله علیه وسلم په دین باندې د مکه ټول خلکو ایمان نه وړل او د سجده هم کړل هغه وی چیرې مو خو دی وجر راغلی چلته مشکلات دي چې ټول خلکو ایمان قبول کړل زموږ په شان ملګری دي نو استدا غزنه واپس رااله واپس چې کله رااله په لار کې پته ولګیدا چې خبره دروغ ده نو بس چې چا ته بیا ممکن و واپس تلو خبره نو واپس لاړه او څه کسان چې پاتې نو غوي دلته یا پناه واغسته د کومه قریش ته قبایلو په ذریعہ باندې او یا د شپې پټ غونتی چې دین خپل کورون ته لاړو خو بهر حال کسان زیاتره واپس لاړه او دلته په مسلمانانو باندې نورم هغه تکلیفونه سیوا شو نو نبی صلی الله علیه وسلم دوباره د هجرت چې دنه غوړي اجازه ورکو او دویم هجرت حبشه ته وشو په دې هجرت کې چې دنه بیا کسان تقریبا 2 یا 3 کسان دي عمر رضی الله بارک شک ته چې دی وسو کنو او تقریبا 13 یا 19 پکې زنانه دي نو دا یو غټ ګروپ لاړ تقریبا د 100 کسانو باندې مشتمل ګروپ لاړو حبشه ته دلته چې کله د مکی دا کوپار خبر شو چې په حبشه کې خدا ډېر په خوشحالي باندې ژوند تیری نو ایست د مکې نه چې دنه 2 کسانی پسې ولېګل یو عمرو ابن العاص او بل عبد الله ابن ابي ربيعه د په وخت کې نو مسلمانان شو ورسته بیا مسلمانان شو خو بهر حال په دې وخت ډېر سخو په کفر باندې او عمرو ابن العاص خو هغه شخصیت ته چې دا خو په عربو کې بدایت داهیه من دواهر العرب وي د یو څو کسانو خيارانو یو پکې د عمرو ابن العاص ډېر جرګمار او په معاملې باندې پوهه سړیو د چې کله دی لاړه التا د ځان سره چې دینو ډېر تحفې مو وړي چې را نجاشي بادشاہ له به ورکو او زموږ د تحفې به قبول کوي چې موږ ته سوای نو خبره به ومني الته چې کله لاړ نو وی چې بادشاہ سلامت ستاد علاقې ته زموږ د زین سب به قفان او سو غلامان ناغه تختیدل دي هغه د پلار نیک دین پرې خېده او هغه نه ستاد دین منی او نه د پلار نیک دین منی او څو نوې دین راوړل دي مونږ ته هم پته نه لګي او نه ته پیژنې او مونږ ته د مکی د مشرانو د طرف نه په وپد کې راغلی یو چې دا غوینه را تختیدلی خلک دي دا چا وريرونه دي د چا سری د چا سری نو هغه وای چې دا کسان مهرباني وکوته مونږ ته واپس راولېګا کله چې دا خبره یغوي وکړي او دلته خو تحفې ډالې موړي نو د نجاشي بادشاہ چې کوم د درباریان کنه دا کوم چې هغه ته د مشیران او وزیرانو نو هغه د کوشش او زور لګول چې واقع د تحفې والی او د کسانو ته واپس کیسم زموږ په ملک باندې بوج دي دومره مهاجر مونږ نشو دغه کولای زی کولای او دا راغلی د بل زینا خو بهر حال نجاشي چې حکومت کا والله ولا حکومت ورکړو د ایسه نه کاو هغه او وچیر زه د خلکو په خپل تپوس کوم وی پدې کې سوال جواب وکړو مسلمانان چې کوم وو هغه کې څه کسان رااله او په هغه کې د غوی نمائندګي وکړه جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوه د علي رضی الله عنه مشرور ډېر قابل شخصیت او د موتی په غزا کې چې دینو دغه شوی رشید شوی نو هغه وته خطبه شروع کړه د الله حمد او ثنا یو بیا وی ایه الملک بادشاہ سلامت مونږ د سې قوم چې مونږ په جاهلیت کې مونږ به د بوتانو عبادت کوو مونږ به مردار خوړې مونږ به بهای کولې مونږ به رښتې کټ کولې مونږ به گاونډیانو سره بد سلوک کوو په مونږ کې به چې دینو کم قوي او طاقتور او هغه به د ضعیف چې دینو هغه به خورسم او مونږ چې دینو په دې ګناهونو کې اخته چې په دې کې الله عزوجل په مونږ رحم وکړو مونږ ته پیغمبر راولېګو مونږ چې دینو د هغه پیغمبر نسب پیجنو دغه د رښتینواله پیجنو دغه امانت او دیانت پیجنو دغه پاکواله پیجنو هغه مونږ یو الله عزوجل تر او بللو چې مونږ الله ته یو وایو دغه عبادت وکړو مونږ د جاهلیت چې کما مونږ او زمونږ مشرانو به عبادتونه کول د کانو د بوتانو مونږ غپریدو مونږ ته وی چې رښتیا به وایي امانت به ادا کوي رښتې به پالي مونږ ته وی چې گاوند به خکوي مونږ ته وی د حرام نه بزان ساتي به زی به یین نه توي وي به حیايان به نه کوي دروغ به
نه وایي د یتیم مال به نه خورئ دارنګې چې دی نو په پاکدامونو زنانو به تهمتونه نه لګوئ موږ ته حکم وکړه چې د یو الله عز وجل عبادت به کوئ د هغه سره به هېڅوک نه شریک کوو موږ ته حکم د مانځه وکړو موږ ته حکم د زکات وکړو موږ ته حکم د روجو وکړو او داسې ډېرې خبرې چې دی نو هغه یې وشمارلې نو موږ په هغه خبرو کې د دغه پیغمبر تصدیق وکړو موږ چې ته رښتیا وې موږ په ایمان راوړ موږ په هغه پسې ورپسې شو موږ د هغې دین په سلسله کې د هغه تابعداري کوو نو موږ اوس د یو الله عبادت کوو موږ د هغه سره هېڅوک شریک نه ګڼو موږ چې دی نو چې څه موږ ته الله حرام کړل دي حق حرام ګڼو چې سیره له جایز کړل دي حق جایز ګڼو او مونږ چې دی نو دا کارونه شروع کړو دا قوم دی زمونږ چې په مونږ باندې حملې کوي مونږ له تکلیفونه راکوي زمونږ چې دی نو کشران زمونږ دغه مظلومان هغوی په هغوی باندې ظلمونه کوي او اوس لارې لګېدل دی په مونږ پسې چې مونږ بېرته هغه بت پرستي شروع کړو او مونږ د الله نه سوا د بل چا عبادت شروع کړو او مونږ چې کومه ګنده څیزونه چې اوس یې مونږ حلال نه ګڼو هغه بېرته حلال وګڼو او دا په مونږ باندې غالب دي مونږ سره ظلم کوي په مونږ ځمکه تنګه کړله مونږ چې دی نو د الله دین ته په آزاده توګه باندې نه پرېږدي د دې وجه نه مونږ تاله راغلي یو پرې امر مخلوق کې مونږ ته د الله پرې مخ ته ځمکه باندې ته یو ښه صحیح سړی ښکارېدې ته راته عدل والا ښکارې مونږ ستا په پناه کې ستا په ګاونډ کې پناه اخیستې ده او زمونږ دا امید ده چې ته به زمونږ سره ظلم ونه کړې داسې زبردسته خطبه چې دا کله نجاشي واورېده نو ورته یې ووي چې دا تا چې څه ووي چې یاره د الله د طرفه رسول راغلی دی نو ستا څه داسې څه شتی چې ته مونږ ته واورې وایي جعفر تیار رضی الله عنه په دې وخت کې چې دوی کم قرآن مجید او یا څومره حصه نازله و پای کې سورة مریم نازل شوی کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا سورت ورته واورو وایي چې څنګه دا ختماوه نو وایي چې وایي کاته پر مجلس کې ټولو ژړل نجاشي بادشاه چې دی د هغه د ګیره په اوښکو باندې لمده شوي وه د هغه چې کوم وزیران او مشیرانو د هغه چې کوم مذهبي پیشوایان وو هغوی ټول ژړل او وی چې دا قسم آیتونه چې موږ واورېدو دا موږ مخکې نه دي اورېدل او یقینا دا هغه پیغام دی چې دا د عیسی علیه السلام د خولې نه او د هغه د سینې نه راوتی پیغام دی دا دواړه د یو ځای نه راغلي دي د دې کې فرق نشته او تاسو چې دی نو بلکل تلی شئ او هغه دوه کسانو ته ووایي عمرو بن العاص عبدالله بن ابي ربیعه ته چې تاسو بلکل تلی شئ موږ دا کسان ستاسو څخه نه واپس کوو وایي دوی بیا هم په سباله شپه وکړه څه منت سنت یې کوو چې یاره دی به راسه پرېږدي خو په سباله چې شنو هم هغه ته تحفې هم واپس کړې او ورته یې ووایي هغوی ورته دا یو دغه ورکړو یو لالچ چې دا د عیسی علیه السلام په باره کې غلطې خبرې کوي نو نجاشي بادشاه جعفر تیار راوغوښتو ورته یې ووایي چې د عیسی علیه السلام په باره کې ستاسو څه خیال دی هغه ورته دغه صورتونه بیا ووایي او ورته یې ووایي چې عیسی علیه السلام چې دی نو هغه د الله تعالی بنده دی او هغه د الله تعالی رسول دی او هغه د الله تعالی د طرف نه روح دی او کلمه د الله تعالی ده چې مریم بیبي ته اچولې وه او دارنګې چې دی د هغې کلمې په بنیاد باندې پیدا شوی دی نجاشي بادشاه و یو ډکی راواغستو د ځمکې نه او وی چې والله ما عدا عیسی ابن مریم ما قلت هذا العود عیسی علیه السلام دا د چې څه وي د دې نه اخوا عیسی نه دی څنګه چې دا لرګی دی بل څه شی نه دی دقسې عیسی علیه السلام چې را ده څه وویم دقه عمره دی د دې نه اخوا یعنې خدای نه دی بس په دې کې چې دی نو هغه دغه چې دی دا څه ورته وایي مسلمانانو ته ووایي چې تاسو به زما په ځمکه په امن یئ او تاسو خدا وړې وړې تحفې راوړلي مکې والا ته ووایي خو وایي که فرض که د سرو زرو غر له راکوي څوک هم د څه زه دا نه لېږم داسې غیرتي بادشاه او د هغې نه پس چې دی نو وی چې دا تحفې محفې ولا واپس کوي ما ته هېڅ حاجت نشتی او چې په کومه لار راغلی په هغې باندې سیده ځئ دوی دقسې راولېږل واپس او ام سلمه رضی الله عنها وایي چې دوی دقسې قباحت والا او مردود را واپس شو دغه نه د حبشې نه او مونږ چې دی نو هلته د نجاشي بادشاه په ځای کې ډېر ښایسته ژوند تېر کړ دا ژوند یې تېر کړی دی تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرته پورې ډېره زمانه دغلته وو تقریبا 7 کاله تېر کړي دي لا زیات او چې کله بیا هجرت وشو مسلمانان چې دی نو بیا د بدر جنگ پکې وشو بیا د هغې نه پس چې دی بلکې ځینې خو لا ډېر وروسته راغلي د خیبر په موقع باندې جعفر رضی الله عنه راغلی دی 12 بلکې تقریبا 14 کاله تقریبا په حبشه کې تیر کړي دي تلته په نبی صلی الله علیه وسلم دغه په ملګرو باندې نورم چې دی نو ځمکه تنګ کړه په مکه کې مشرکانو او دارنګې چې دی نو دغه د دغه تکالیفو کې چې دی نو شدت راغی یو ځل وی نبی صلی الله علیه وسلم وته د دعوت په سلسله کې او قرآن وی په دې کې ابو جهل ورغی او نبی صلی الله علیه وسلم باندې ګزار وکړه د کمر د هغې نه نبی صلی الله علیه وسلم په یینې شو په دې کې
دا قصه چې دینو یو زنانه و هغه چې دینو نبی صلی الله علیه وسلم لیدل او یو وینځه و د چا هغه راله او کورې قصه وکړه په دې کې حمزه رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو او داسې تقریبا همزولې ملک غونته فرق خو الله ول ډېر لوی طاقت او قوت ورکړ او په ځوانۍ کې وې د چې کله د دین خبر شي زما په وراره باندې لاس چوت کړه ټیک ته چې په دین د نبی صلی الله علیه وسلم باندې نو خدا خاندانی غیرت او دارنګ چې دینو دا خبره چې د بنو مخزوم سره د راپاسی ابو جهل د بنو مخزوم قبیله وا او غیر زما په وراره باندې لاس چوتای وای است چې دینو دغه راواغستو دا کومه دغه زمانه چې کومه تور ډالي غیر راواغست او وای است راغه وای چې کله راغه نو ابو جهل په حرم کې وو او وای پاغه باندې ورټوپ کړو او چې څنګه په ورټوپ کړو نو بس وای دغه دا هغه بدلې ته واغستو په یو کانی باندې چې دینو دغه کړو وښتو او بیا د ابو جهل کسانم چې دینو هغه را دغه شو د سنیغ نیغ شو خو د ابو جهل وی د خلکو تخپل قبيله کسان ته چې سو ته موای ما د دوراره سره ډیر ظلم او زیاته کړل بس سو ته موای هر څه چې کوي د ټیک کوي بهرحال پدې کې چې د کور ته کله راغې نو وی چې بورارستا بدل می ته واغستو وای نبی صلی الله علیه وسلم خاموش خو بهرحال بیا چې دینو نبی صلی الله علیه وسلم چې تر په دې خوشاله کوم چې ته ایمان قبول کی او بس وای دوی چې د الله رسوله بالکل ایمان قبولو ما او وای بس په دې کې چې دینو الله تعالی سینه کولاو کړه او وای فورا دا الفاظ وی چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او د دې الفاظ سره چې دینو مسلمانان ډېر خوشاله شو په خپل نبی صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشاله شو او د دې پس چې دینو بیا دا یو شخصیت په اسلام کې داخل شو او دې کې درې ورځې لانی تیر شو نبی صلی الله علیه وسلم په ډېر تکلیف کې دی خو یو ځل د پارشنبه شپه ده د پارشنبه تقریبا او نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه یا الله اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك یا الله دوه کسان دي په دې کې چې دینو په یو باندې د اسلام معزز کا یو عمر دی او یو چې دینه ابو جهل دی د هشام زوی چې یا الله ستاسو کې کم یو خوخي بس په غبرې د اسلام نور معزز کا نور په قوي کا وې په دې کې ورځ شپې لانه دي تیری شودار چې دینو په سباله عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا د بنو عدی قبیله و هغه تور راغستې ده او دارنګ چې دین روان دي په لار کې چې دین دله نعیم زوید عبد الله یو شخصیت ته هغه ول مخې لورغه هغه ورته وی چې سکه د ورته وی چې زما او د محمد صلی الله علیه وسلم د قصه نور ختمه ما اريد ان اقتل محمدا نو هغه ورته وی چې ته د بنو هاشم سره او دارنګ چې دنو د نور قریشو سره کته محمد قتل کې نو عمر ورته وی چې ما اراك الا قد صبوت زما د خیال تم کس بي دینه شوی ځکه داغه سرینځي او داغه ملګرتیا کې و هغه ورته وی چې زما خبره پرېده خو د دینه تر نوره د تعجب خبره ونه کما ستا خور او ستا اوخه چې د سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ خور چې دغه فاطمه نو بنت الخطاب هغه بي دینه شوی دی ته چې کم ته بي دیني وینو دغه دین خو هم قبول کړی دی بس دا خبره سو عمر رضی الله عنه چې دنو هغه بالکل په ځان باندې پوی نه شو او دا غوي کور ته راغی پغې کې خباب رضی الله عنه دا غوي ته قران لوستو او قران هغه پانی ور سره وی د توه د آیتونه لوستو نو کله چې د کشاره واوریدو د आवाज واوریدو نو هغه په کور کې پټ شو او فاطمه چې و د خور نو هغه چې دنو دغه دغه تم پټ شو او د کور ته ورننه وته وی چې زه د आवाज چورم د څه आवाज والله ته دا وای دا څه خبره ده تاسو کسه د خپل دین اوختي بل طرف ته هغه اوخي ورته و چې عمره کچرته حق چې دینو هغه ستاره دین نه علاوه په بل سکینولې مونږ به نه منوسه بس د دې مطلب خداو کړي چې مونږ مسلمانان شوی یو نو بس عمر رضی الله عنه ور ټوپ کو او د خپل اوخي چې ډېر سخی وه په دې کوي د خور رااله او د خپل رور چې د خاون نه راپورته کو او بیا ورته وی چې دغه د تسکه دومره ظلم ولیکي وي عمر رضی الله هغه په لاس باندې واله په دومره زور باندې واله چې دغه مخ پېنی شو او ډېر زیاته چې دنو غمجن او ورته وی چې که حق ستا په دین نه علاوه په بل دین کې ناخوري ورته وی نو اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله دا کلمه الته دوباره دغه په مخ کې ول چې د په نورم غوسه شي
عمر رضی الله عنه چیرې د څنګه جيبه کار دی چیرې زه وهم او دیو بیام چې دینو یني تیزیو نه قلاریږي خاص کر په خپل خور چې د یني ول دینو د خبرې لګون ته دي بزړه کې نرمي راوسته حیا ولم ورله بیا تاسو چې سل وستو د پانی مال راکې چې زه ول ولما خور ورته وی انک رجسن ته پلیتی پدی لاسو کې ته دا پانی نشه راغسته پاس اول غسل وکا د چې پاسې د غسل وکړو نو بیا هغه کتاب را واغستو پاڼې او په هغې کې چې ولوستو نو بسم الله وه بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى دا آیتونه او دی ولوستو د دې مطلب دا دی چې ای پیغمبره دا قرآن ما تعالی دې له نه درلېږلی چې ته د په دې په وجه په مشقت او په تکلیف کې پرېوځې خلک دې پسې تورې راغلي او خلک دې چې دی نو وایي او ټکایي ته دا آیتونه دي چې عمر سوي چې دا خو ما یادې ځکه دا اراده خو ما کړله چې بلې پیغمبر پسې ځم اخر د دې نه څوک خبر شو چې دا آیتونه رالیږلي د مخکې نه لکه چې دا د عمر په باره کې بهرحال بیا وي چې دا خو ډېر ښایسته کلام دی ډېر معزز کلام دی ما ته د محمد صلی الله علیه وسلم پته راکوي کله چې خباب رضی الله عنه واورېد چې یاره دې سړي کې خو ایمان لاره وکړه او د خیره زه اوس کیدای شي ایمان قبول کوي د کور نه راووتو او وی چې ابشر یا عمر ته زیر قبول کا زما امید ده چې ان شاء الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا چې پرونی کوله او وی چې الله پر دوړو عمرو کې یو مسلمان کې او الله چې څوک خوخ یا مسلمان کې نو مبارک ته شد الله کسه ته خوخه د ایمان د تنصیب کوي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښتلې ده او عمر رضی الله عنه چې دین خپل تور راواغسته هغه شاته دی غاړه ته چول لکه څنګه چې دلته وخت کې سو وخت خلکو د ټوپکې به غاړه ته چولې توري ته به هم داسې پټه چولې و او راغه نبی صلی الله علیه وسلم چې دینو د ارقم رضی الله عنه په کور کې وای هغه ځای چې دینو دروازه وټکوله وای یو کس ورپاسې د چې په دې سوري کې وکاته نو وی چې دا خو عمر دی تور ور سره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری رايو ځای کړه وای حمزه رضی الله عنه وی هغه د 3 ورځې مخکې مسلمان شوی دی وی چې تاسو ولې یریږئ وغه چې عمر دی وی عمر وی دروازه کولاو کوي کده راغلی د خیر په نیت باندې نو ټیک ته زمونږه د زړه وته چې د په لار کې به وغړو او که فرض کده په شر او په بد نیت راغلی نو قتلناه بسيفه زما سم تورشتره زما برابر کما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دنو اشاره ورته وکړه وی عمر رضی الله تعالی عنہ چې دنو هغه راغه تر دې پوري چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو او وی دا جامع چې دینو دای د ځانه دغه کړی دا تورې لرې کړه او بیا یې ووی چې او نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې عمره ته نه منع کېږي د ولید په شان آیتونو ته انتظار کې چې ستا په باره کې الله راولېږي نو بیا وی چې یا الله عمر خو دا دی نو اوس په د اسلام غالب کا و عمر رضی الله عنه په دقه وخت کې وی چې اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله ز گواهی کوم د دې خبرې چې د الله نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته او ته د الله پیغمبر وې دا او اسلام قبول کو او چې څنګه د الفاظ وینو فکبر اهل الدار تکبیره سمعها اهل المسجد وې د کور کې چې څومره خلکو دی په زور باندې الله اکبر وې د خوشاله کلمه او الفاظ او دا په جمعات کې په مسجد حرام کې خلکو واورېدو عمر رضی الله عنه ابن اسحاق بیا لیکلی چې کله اسلام قبول کو نو د نبی صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې چې کومه سخت قریش پای کې یو ابو جهل نو د راغه ابو جهل ته دروازه وټکوله ځکه ویلو چې د الله د پیغمبر څوک سخت مخالف زباغله ورزمه او د خپل اسلام اعلان به ورته کوم التمات لري څوک سووي وای چې کله تلاړې ورته وی هغه ورته وی چې اهلا وسهلا په خیر را لې چرته را لې ترزویا وای ورته وی چې جئت لاخبرك اني قد امنت بالله وبرسوله محمد زديل راغلم چې تا خبر کم چې ما په الله باندې او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه وړی دی او دارنګ چې دینو هغه چې سوی بس دغه تصدیق کومه وای ابو جهل خو تسویل نشو وای په ضرب الباب فی وجهه وای هغه د دروازه د سلته ولا ورکړه په مخ باندې زما ولا او وای چې قبحك الله وقبح ما جئت به دا د دې خوشي خبر راول دا دیم قبیح شی او تا دیم الله قبیح کی اله بل دا خبر د مال راول سی وته ویل نشو د ډیر تاونه چې دنه صرف د الفاظ یو دروازه په ځان پسې بند کړه درنګ نورم د عمر زنه هو دغه چې دنه ډیره خبرې دي د بادرای چا ورته
ویلو چې تاسو د فاروق ولي وای عبد الله ابن عباس نه هو وای ما د عمر سیب نه تاسو کړو چې تاسو د فاروق ولي وای عمر سیب راته وای چې حمزه رضی الله زمانه 3 ورځې مخکې مسلمان شوی او ما په هغه 3 ورځې پس اسلام قبول کو او ما چې کله اسلام قبول کړو ما د الله پیغمبر ته وای چې یا رسول الله ولي موږ په حق نه یو که موږ مړ شو او که ژوند دیم یو نو په حق نه یو نبی صلی الله علیه وسلم راته وای چې په حق یو ما وای چې زماره په هغه ذات قسم چې د چا په لاس کې زما ساده بشکه چې تاسو په حق او دارنګ چې دینو که ژوندۍ مونږ او کمړیو نو بیا دا مونږ پټ پټ ولیو زمانه قسمی په غزت چې ته په حق را لګلې مونږ به وضو خامخه بهر ته نو مونږ بار ته راووتو په دوه قطارو کې د مسلمانان را روان دي د یو قطار مشري حمزه رضی الله عنه کوي او د بل قطار مشري وې زکو ما د مسلمانان مم راويست رضان صدا یو زبردست د قوت مظاهره و د یو جلوس په کافرو باندې په مشرکانو باندې خپل چې دینو غزور او طاقت ورته خودو او راووته او دیو ته چې دینو مثال په تور باندې دغه دا رال وی قریش خواله را ورسید جمعه ته مسجد حرام ته را ورسید او وی د قریش او د مشرکان د مکه دومره خپل شو چې د خفغان حد په نو وی چونکه دیو ته سویل نشو یره چې دنو دغه شعر بد شعر وی د دی وجنمات رسول الله صلی الله علیه وسلم فاروق لقب چې دنو دار کو وی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی مونږ چې دنو په کعبه شریفه کې مونږ نشو کولای تر څو پورې چې عمر اسلام نو قبول کړي چې کله اسلام قبول کومنګ په خانه کعبه کې بیا دغه په وخت کې په کلاو انداز باندې چې دنه مونږ کولای شو صہیب رضی الله تعالی عنہ به چې کله عمر رضی الله عنه اسلام قبول کونو اسلام غالب شو او دارنګ چې دنه دعوت علانیه شو ښکارا شو او مونږ به چې دنه د بیت الله شریف نه چاپیره په حلقو کې بیا کې نستو د بیت الله طواف هم کولای شو او دارنګ چې بیا به سو غوسه کېدنو نور به ماغه غوسه کېده او داغه باوجود چې دنه مونږ ته په لاسانه چا سن شو ویلې او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ویلي چې ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر کله چې اسلام عمر رضی الله عنه راوړو نو موږ په عزت کې وو الله دې دغه پاک واسطونه راضي شي لکه څنګه چې الله راضي شوی دی او الله عزوجل دې دغه په پاک نقش قدم باندې موږ له تک توفیق راکړي الله عزوجل دې په دې دور کې هم امت مسلمه ته د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او د هغه پاک خلق غونته شخصیت چې دغه په شان بشک نه بشي کېده او چې اسلام او دین په الله تعالی غالب کې دغه په وجه باندې د دین اسلام نن سبا ډېر کمزور دی چې الله بیرته غلبه ورکړي الله ول طاقت ورکړي الله تعالی بیرته پر عزت کې مستحکم کې د دې اقامت او د دې اظهار وکي په ټولو ادیانو باندې د کم د پاره چې د الله پیغمبر راغلی او دنیا ته الله زمونږ ته حق وخی په حق باندې کلک کې الله تعالی باطل راته باطل ښکارا کې دا غین زمونږ اجتناب نصیب کې الله څوک چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نصرت کوي مدد کوي الله ته دا غوي مدد وکي الله څوک چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ته بد ګوري دا غیس پکواله لټي الله تعالی ته سپک کې او ته ارزان کې الله زمونږ اخیری کلام دا وګرځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.